الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا دسنا وپکار بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکې زنګ شوه دے على قلوبهم پزړوند دوی باندې ما کانو یکسبون اغا چې دوی سکسب کو معنا دا چې دا کله کلمه ردع ده دا کلمه زجر ده دا سينو پکار چې دا الله آیاتونو ته سړی اساطیر الاولین وای دا سينو پکار چې دا الله د آیاتونو نه سړی ځان غټ لایکی یعنی معنا دا ده چې د الله تعالی په آیاتونو کې او د الله په پیغمبر کې هیڅ فرق نشته هیڅ خبره نشته د نه منلو حقیقت اصل کې دا دی چې بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ شوه دی او زنګ وهلې دی په زړونو دوی باندې هغه چې د دوی د سکسب کو چې کم ګناهونه دوی کول هغه ګناهونه دوی په زړونو باندې زنګ راوسته دي دا حدیث کې راځي چې یو سړی یو ګناه کوي نو دا هغه په زړه باندې یو ټوټه کی نو چې څومره دا ګناهونه ډیر شي دومره دا ټکی ډیر شي حتی چې دا زړه تک تور شي فلا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا بیا دې د معروف او د نیکی او د بدی فرق نشي کولای بس چې سې زړه غواړي هغه کوي او دا فرق د پرینځ باندې ورک شي چې نیکی څه ته یو بدی څه خو کار کول پکار دي خو دې معنا دا نه دا حدیث چې ګینه رښتیا د انسان په باندې تور ټکی کیږي نو بطور مثال له یو کافر زړه سړی راوس پړي او هغه تک تور نه هغه تک سوري نو د حدیث معنا دا ده چې د انسان زړه ته الله لارې د هدایت کولو کړی دي د انسان زړه ته الله لارې د هدایت کولو کړی دي چې سړی یو ګناه کوي دا یو لار بنديږي دا معنا د ټکی دا یو ګناه کوي هغه یو لار د هدایت بنديږي حتی چې تمام لارې د هدایت د زړه ته دا مسدود یو بندي شي نو بیا فلا يعرف معروفا ولا ينكر منکر کلا د هیڅ خبره نشته یعنی د الله په آیاتونو کې شک او شوبه نشته چې دا حق او صادق دي بران علی قلوبهم بلکې زنګ وهلې شوی پړوند دوی باندې ما هغه اعمال کانو یکسبون چې دوی داګه کوونکی کلا د سنو پکار انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون دا بیا کلمه رضعه دا سنو پکار یقینا دا مشرکان او کافران او بد عمله بچلنا د خپل پروردگار نه په دې ورځ کې لمحجوبون خامخا په پردو کې بئی یعنی دا مجرمان به الله نویني په قیامت کې او دین صاحب خبره دا معلومه شوا چې مؤمنان به الله تعالی اینی د قیامت په ورځ باندې او لوی سزا به مشرکان او کافران او بد عملو ته په دې ورځ باندې دا الله نه لیدلی وې دې مخلوق د الله سره دومره مینه ده کله دنیا دا پرده په مینس کې نه نو بیا به یو مخلوق ژوندې نه پاتې کیږي بغیر د الله د لیدلو نه دومره د مخلوق مینه د خپل خالق سره ده ول دنیا دا چهل پهل او د دنیا دا عارضی نعمتونه دا حایل شوی دی او پرده شوی دی د الله په د الله زمونږ په مینس کې او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل سترون ربکم خپل پروردگار ووینئ
لکه څرنګې چې تاسو د 15 سپومۍ د اسمان ته راوچته شي او تاسو ورته ټول ګورئ او یو بل له دیکه نه ورکوي چې خواشه زم ورته وګورم، ټولې دنیا ته ښکاري. دغسې الله تعالی به د مسلمانانو ټولو ته دغسې ښکاري. اما کافران او مشرکان او بېدین او بدعمله خلک هغه د به الله نه په پردو کې وي، یعنی الله تعالی به نه ویني. ثم انهم لسؤال الجحیم، پس داغې نه یقینا دا مجرمان لسؤال الجحیم دا به دننه کېدونکي وي جهنم ته. دا سوالو د سوالن جمع ده، اسم فاعل له، نو سوالن سوالان سوالو سوالونا، نو چې سوالونا جحیم ته مضاف شو نو آغا نون اعرابی د جمع آغا اغرزیده، نو لسوال الجحیم شو، دا اصل کې لسوالون الجحیم دی. او جحیم اصل کې جهنم ته ویلې کېږي، تنګ ځای ته ویلې کېږي. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، بیا به وویل شي دې مجرمانو نافرمانو ته هذا الذي، دا هغه څیز دی کنتم به تکذبون چې تاسو به دې ته نسبت د دروغ وکړو. نه یاره، نه قیامت شته او نه را پاسېدل شته او نه حساب کتاب شته او نه جنت او دوزخ شته. دا خو دې مولیانو هسې د ځانه خبرې سازي کړي، سرمنې اسمان احساس کړی په موږ باندې غړبوي. دا مفسدین دا خبرې کوي، کافران او نامنونکي خلک دا خبرې کوي. کلا داسې نه وه پکار، ان کتاب الابرار لفی علیین، یقینا عمل نامې د نیکانو دا به په علیین کی، د دې رجسټرې او د دې فایلونه دا به په علیین کی. وما ادراک ما علیون، څه شي پوه کړی پیغمبره تا لره چې علیون څه شی دی؟ کتاب مرقوم، دا یو کتاب لیکلی شوی دی، دا لیکلی کتاب دی، دفتر دی. په دې کې د نیکانو صالحانو فایلونه پراته دي، د هغې د ژوند ریکارډ پروت دی. یشهدها المقربون، حاضریږي دې علیین ته نږدو خلکا، هغه نږدې چې الله ته نږدې دي، مقربې فرشتې دي، هغې ورته حاضري کوي او د هغې گویا کې سیکرټریان دي او د هغې جانچ پړتال کوي او دا وایي چې د کوم انسان وخت پوره شي او وفات شي نو د هغه کتاب چې کوم هره ورځ به کې فرشتو لیکل کول د نیکو د بدو، دا راغونډ شي او دا علیین ته د نیکانو هغه ورسوي او په هغې کې کېږي د بد عملو بد چلنو هغه ریکارډ عمل نامه، یعنی هغه فایل هغه چې کوم دی نو د اوو ځمکو لاندې د جهنم سره یو ځای ټچ دی، هغې ته لاړ شي، هغې کې هلته پروت وي. بیا نو وایي ان الابرار لفی نعیم، یقینا یبا نیکان په نعمتونو کې، په سهولتونو کې وي، په نعمتونو کې وي. علی الارائک ینظرون، او ای با په تختونو باندې ګوري با چې کوم دی دا منظر به صحیح کوي او په دې جنت کې به ناست او کافران به ورته ښکاري لاندې په جهنم کې. او بیا وایي تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم، معلومه ای به تا
په مخونو د جنتیانو کې تازگی د نعمتونو، د اعلی نعمتونو چې سړی خوري نو د هغې په دې چهره باندې آثار راځي. نو دا اعلی جنت نه خو اعلی نعمتونه نشته، اعلی میوې نشته، جنتیان دا مخونه به شپړه کېږي. نظره تازګۍ ته وایي، نظرة النعیم، تازګي د نعمتونو دا به په دې مخونو او په چهرو کې ښکاره کېږي. علی الارائک ینظرون، نو یسقون من رحیق مختوما، سکولی کېږي به په دې جنتیانو باندې د هغې خالصو شرابونه، مختوم چې په هغې باندې مهر لګېدلی، مهردار شراب وي. یو خدا خبره تاسو زده کړې ده او په قرآن کې راغلی ده چې د هر جنتی په کور کې به 4 نهرونه بهیږي، یو به پکې د شرابو نهر وي. دغه عام شراب دي، د دې عامو شرابو سره به خاص شرابي چې هغه به په بوتلو کې بندي. او ختامه مسک، د هغې هغه مهر چې دی او د هغې هغه لاک چې دی هغه به مشکي. او د ختامه یو معنا دام ده چې د هغې ګیلاس او دا بوتل سکي او اخر ته ورسوي نو خوند به پکې، بوی او خوشبویي به پکې د مشکو راځي سړي ته. وفي ذلک، په دې جنت او د جنت په نعمتونو کې او په دې رحیق محتوم کې فلیتنافس المتنافسون، رغبت دیو کی رغبت کوونکی، مینه دیو کی مینه کوونکی. که څوک په یو کار کې یو څیز دپاره مینه کوي نو په د جنت په نعمتونو کې، په جنت کې د الله په لیدلو باندې دا دی چې کوم دی نو په دې کې د رغبتو کی. ومزاجه من تسنیم، او ګډه به د دې سره د تسنیم چینی نه وي. د عامو مسلمانانو او ابرارو دپاره ومزاجه من تسنیم، ګډه او خلط د دې شرابو سره من تسنیم، د تسنیم. تسنیم څه شی دی؟ عینا یشرب بها المقربون، دا تسنیم یوه چینه ده، چینه په جنت کې سکي به دې لره مقربین خالص، یعنی په مقربینو باندې د تسنیم چینی خالص شراب بس کلی کېږي. او عامو جنتیانو ته به هغه رحیق محتوم ورکوي او د تسنیم نه به ورته لږه اچوي پکې. او دې نه پته ولګېدله چې د مقربینو مرتبه او نزدېکت دا د ابرارو زیات دی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، یقینا کسان چې مجرمان دي او دوی په دنیا کې من الذين آمنوا په مؤمنانو پسې يضحكون، خندیدون کی. واذا مروا بهم يتغامزون، کلا چې به تیر شو دا مؤمنان غریبانان په دې کفارو باندې نو یتغامزون، سترګې به وهلې یو بل ته. واذا انقلبوا، او کله چې به واپس شو دا مشرکان الی اهلهم، خپلو ښځو او بیبیانو ته انقلبوا فکهین، نو واپس به شو په دې باندې معنا مزې حاصلونکي، تلذذ حاصلونکي. عمار، صہیب، عبداللہ بن مسعود دا چې به راسې رالل نو مشرکانو به ویلي هؤلاء ملوک الارض، د ځمکې باچایان راله او بې تاجه باچایان راله. د دنیا نعمتونه، د دنیا مزې چې په لاس او نقد دي دا یې ورکړي دي او جنت ته او هلته به حورې او غلمان دي او هلته مزې دي. دا د اوچې باچایان دي، دا بې تاجه باچایان دي. هذا ملوک الارض، دا د ځمکې باچایان دي. دا پرې پورې گپ شپ به لګاو. واذا مروا بهم یتغامزون، او کله چې به تیر شو په دوی باندې نو یتغامزون، سترګې به وهلې
یارانو ته وګوره. او ویزن کلبو الی اهلهم، کله به دا مشرکان لاړل خپلو اهل و عیال ته، نو انقلبوا فکهین. اسی د عربی د سوق مطابق دا ټول ضمایر د تلو دا مشرکانو ته راجع کول پکار دي. هغه کسان چې مجرمان دي نو من الذین آمنوا یضحکون، دی مؤمنانو پورې ټوکې کولې. و اذا مروا بهم، کله به چې دا مشرکان تیر شو بهم په دې مؤمنانو باندې، یتغامزون سترګې به وهلې. او اذا انقلبوا الی اهلهم، کله به چې دا مشرکان واپس شو خپلو ښځو او خپلو کورونو ته، انقلبوا فکهین، واپس شو تلذذ حاصلونکي. ښځو ته به ویلې نن هم په داسې ټوکې ورپورې وکړې او نن هم ورپورې دا ګپو لګاو او نن هم داسې بېعزته کړه او نن هم داسې عذابونه ورکړه. وإذا رأوهم، کله چې وویني دا مشرکان هم مؤمنانو لرا، قالوا ان هؤلاء لضالون، یقینا دا صہیب او عمار ډله لضالون، دا گمراهان دي. انا لله و انا الیه. دا یاد ساتئ چې د هر باطل پرست د حق پرستو په باره کې خیال دا دی چې دا مسلمانان نه دي. تاسو څه ګورئ؟ ابو جهل دی وی دا صہیب او عمار، عبدالله زوی د مسعود، خباب، دا گمراهان دي. لار ته خطا شوې ده، نقد پریدي او قرض اخلي، دا گمراه نه دي. الله فرمایي وما ارسلوا علیهم حافظین، نه دي لېږلې شوي دا مشرکان پر مؤمنانو باندې حفاظت کوونکي د هغوی د عقیدې او د عمل. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، پس نن ورځې د قیامت په ورځ هغه کسان چې مؤمنان دي په کفارو پورې به خاندي. او حدیث کې راځي وایي دا د جهنم دا دروازې به کلاو شي او یو اعلان به وشي چې جهنمیان وځئ، او دې دروازو مخې ته وه چې منډه کي او دا مؤمنان اوچت ورته ټول ناست دي. دا صہیب به ناست دي، عمار به ناست دي، عبدالله زوی مسعود به ناست دي، ابو جهل دی به رامنډه کي، ابن ابي معيط به رامنډه کي، او چې څنګه دروازو ته راځي دروازه به بنده شي، او دلته دا مؤمنان به خوشحاله شي او به خاندي ورپسې. دا بدل به موږ ګالو انشاءالله العزیز. علی الارائک ینظرون، ای با په تختونو ګوري با د کفارو ته به ګوري، او دا اعلان به وشي هل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا بدل ورکړی شو کفارو ته ما د هغې کارونو چې دوی هغې کول، د هغه کارونو بدل او جزا ورته ملاو شوه که نه؟ او جزا ورته ملاو شوه، جهنم کې پراته دي نن. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کي، او دې سره سره د الله موږ له په دې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. یا الله قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام دنیا کې خاص کر پاکستان کې راولي. خدای دا پاکستان د اسلام په رنګ کې د قرآن او سنت په رنګ کې خدای دې پاکستان لا دا د اسلام قلعه د الله دې استحکام ورکي. الله دا مضبوط او محکم کې کم خلق چې دا پاکستان خرابول غواړي، دا د اسلام قلعه خرابول غواړي، دا د دنیا د مسلمانانو د دفاع یو ملک ساز شوی دی. خدایا د دې لپاره داسې لاسونه پیدا کړي چې په رښتیا باندې تمام مسلمانانو د دنیا دفاع د دې ځای نه وشي. یا الله رب العزت دا اسلام آباد په رښتیا اسلام آباد کې دا په اسلام باندې آباد کې، په شریعت باندې آباد کې. یا الله دلته هغه نظام چې د پیغمبرانو نظام دی، د محمد مصطفی نظام دی، د صحابو نظام دی، د مجتهدینو نظام دی، او د محدثینو عظامو نظام دی، خدای هغه نظام دلته راولي. خدای دې نظام د راتلو لپاره چې څوک په اخلاص کار کوي، هر څوک چې الله کامیابی کوي، څوک چې د مخالفت کوي او په هر رنګ یې کوي، خدای هدایت ورته وکړي. که بدقسمته یې هغه څه ورڅه وکړي چې څه مستحق. یا الله زموږ ټول نه راضي شي. څونه زموږ مشران کشران زنانه نارینه وفات دي، خدای ټول وبخي. ای زموږ ربه څونه د مسلمانانو
بیماران دي ټولو ته شفا کامله عاجله ورکړي. د دنیا په مختلفو ګوټونو کې، په کشمیر کې، په فلسطین کې او په مختلفو دنیا کې د مسلمانانو سره ظلم شروع دی او د مسلمانانو د ظلم د چکۍ لاندې دلیږي. یا الله په خپل غیبي امداد باندې دغه مسلمانانو د جان و مال حفاظت وکړي، او کم کفار او منافقان چې مسلمانانو لا عذابونه ورکوي، مسلمانان تنګوي او مسلمانانو باندې ظلم کوي، یا الله دا دنیا تېنه خالی کې خپل قهر و غضب سره مخامخ کې. خاص کر امریکا او یهودو او هندوان او نومي کافران او داهریان خدای دې مخ د ځمکې نه پناه کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه.